نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم او سدي تاس په خرچینه کوي په لار د الله کې او د الله د پاره د میراث د اسمانونو د ځمکې نه برابرېږي ستاسو نه سوچ خرچه کړی دی مخکې د فتح مکې نه وقاتل او جنګېدلي دي د دې صفتونو مالکان ډېر لوی دي په اعتبار د درجې سره د هغې کسانو چې خرچې کړي دي وروسته د دې نه او جنګېدلي دي او د هر یو دپاره وعده کړله الله د جنت او د ښېګړې الله پاک څه چې کوئ تاسو خبردار دی څوک دی هغه چې ورکوي قرض الله ته قرض حسن په دوچن کې در پاره دغه او در پاره اجر کریم او اجر عزتمند دی سورۃ حدید آیت نمبر 10 انفاق فی سبیل الله د الله په لار کې خرج کول دلته دوه خبرې یو ترغیب ال انفاق ته د خرج کولو لپاره په قران او حدیث کې رغبت او مینه پیدا کول دا غي سوجه ده یو شرایط ته انفاق دي چې د خرج لپاره چې کوم خرچه قبليږي نو دا غي څه شرایط انفاق عربی زبان کی استلو تو یو شی د جب نه استل د مال نه استل د غنم او جوار وربشو نه استل د استلو معنا ته عربی زبان کی انفاق وي او شرعي لحاظ سره انفاق فی سبیل الله هغه مصارفو کې چې هغه ته شریعت د خرج کولو حکم کړی یا اشاره کړی ده د الله د رضا لپاره پای کې خرج کول دي ته انفاق شرعي وي لہذا د مؤمن صفات دي نو ترغیب ال انفاق په دې وجه دی چې دا د مؤمن صفت ده او د مؤمن په صفاتو کې دا ډېر اهم او ضروری صفت ده چې الله تعالی د ایماندارو باره کې فرمایي الذين ينفقون في السراء والضراء د منافقانو صفت دار دی به کنجوسانی او سخاوت او خرج کول دار مؤمن صفت ده مؤمن به زکات ور کوي منافق به زکات نه ور کوي مؤمن به د الله په لار کې خرج کول کوي او بیا په سراء او ضراء بیا خوشاله وي تکلیف وي راحت وي مشقت وي مشکلات وي خو د خرج کولو لپاره دې څه نه دی ویلي چې خامخا دې دومره خرج کوي او دومره دې نه خرج کوي او احادیثو کې شته چې نبی علیہ السلام فرمایي من ظهر الغنا د مالدارۍ نشانه خرج کول چې سړی مالدار پاتې شي او خرچ کوي لکه فرض کې سړی وایي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان د خرچ کوم نو په دې وخت کې هغه شان صفات
د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بشان دي صفات دارت مشکل دي. په دې وجه باندې علماو دا غینه منع کړی دی چې سړی به ټول مال خپل نه خرج کړي. ځکه به نه خرج کړي دی ابوبکر نه دی، جزا پزا به کوي، بیا وروستو بې صبري به کوي. او که فرض کا شاذ و نادر مشکل خو دی، خو که فرض کا داسې څوک پیدا شي چې په هغه کې داسې صفات دي لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې هغه جزا پزا نه کوله، بې صبري نه کوله، خو خپل اهل و عیال دا به نه بربادي. ځکه حدیث کې راځي ابو داود کې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټول نه بدتر او ظالم انسان هغه دی چې د چا خرج کول د په ذمه دی هغه هلاک کی، دا وی مال هلاک کی. د بل پرز کپلار دی او هغه مصرف دی، اسراف دی، نو دی ظالم دی. یا پرز کړي یو زګي د ادارې مشر دی او د اسراف دی، نو دی د دې ادارې د هلاکولو چې ذمہوار دی. دغه شان دي مور پلار خزه خاون بچی اهل عیال وغیرہ دي ټول خبرو به لحاظ ساتي. نو د ټول نه بدترین انسان هغه دی چې چا په ذمہ د چا ساتل وي. ساتل خو الله کې حقیقي، خدای دې لپاره دې ذریعہ او سببي او دې هغه هلاک او برباد کی، نو دې بدترین انسان دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په جنگ تبوک کې ټول مال ورکړل، لیکن ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام صفت کړل دی، قران صفت کړل دی. دا غي وجه دا وای چې پاکي جزع فضم نو بے صبریم نو او د اهل عیال تربیت داسې کړو چې هغه هم بے صبری نه کوله. او د خرچې لپاره آینده بیا سوچ او فکر یا پیدا کول نشو کوله، نه کول شو. لیکن بل طرف ته بل کس ته هغه راوړه چې دا ټول سرمایا د سرو زرو یو د انډې په برابر باندې سونه دي، ټول سرمایه دار. او چې کله نبی علیہ السلام دا پیش کړ، نو نبی علیہ السلام هغه سونه راوغستل او هغه په وشتو واخته شو، ول ټول مال براوړي او بیا سوال جزا فزا کوي، بے صبری به کوي، بیا به شکایتونه کوي. نو یو طرف ته صفت کو، لیکن بل طرف ته هغه زور نه ورکړه چې ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان دی. د دې وجه نبی علیہ السلام چې کله تاسو شو د دې مبارک چې غوړه صدقه صدقه نو ورته فرمایل چې انت صحیح شحیح، چې تخروغ موټه صحیح برابرې د مال سره دی، معبود دی مال ته نه دی ویلې، خو د ذرایع په اعتبار دی سره مینه ده. مال دی خوخت حلال. تأمل الغنى وتخشى الفقر، یو طرف ته چې حلال رزق می زیات کړي او ور سره د فقر او فاقین او د غریبینا یریږي، دا غینه یریږي او بیا هم ته خرج کې من ظهر الغنى د شاده مالدارینا چې ته صاحب نصاب پاتې شي او ته خرچو کې دا بهترین خرچه ده. نو په دې وجه باندې دا مؤمن صفت ته قران الذين ينفقون في السراء والضراء، خرج کول دا مؤمن صفت. په دې وجه ورته نبی علیہ السلام فرمایي فرشتي مقرر دي، الله مقرر کړی دي د دعا د لپاره چې اللهم اعطي منفقا خلفا، یا الله کم خلک چې خرج کوي او ته بدل او عوض ورکړي. واللهم ممسك تلفا، بچا د لپاره وای چې خرج کول نه کوي، او یا الله دا مال څخه هلاک کړي، کوم کنجوس دی معنا به برکت دی، خیر او برکت تی اوچت کړ. او د ټول غټ خیر او برکت ته مو عام طور باندې بعضی خلک یې کنه هغه ناشنا او سوچته. دا ټیک خبره ده چې ډیر مالی برکت مطلب دا نه دی چې ډیر مال لنه پاغه باندې ډیر سم کیږي. که ډیر مال حرام دی او که حلال دی خو ډیر سو کیږي. اوس پرځ کې سړی هغه سره حلال رزق ور سره دی 1 لک روپے ور سره دی، او بل سړی هغه سره حرام رزق ور سره دی 1 کروڑ ور سره دی. داغه په 1 کروڑ باندې کومه سل جره بزمکه کی او د په 1 لک روپے باندې سم نه کیږي، یو جره پکېږي. نو ته به سوي جلکه دا خو 1 لک روپے وي، دا خو حلال وي، دې څنګه برکتونه کو چې د یو جره په دې چې سل جره په بشوي، دا خبره غلطه را. په زر روپو باندې اقوله بکیږي چې کوم د حرام خور هغه بکیږي، د حلال والا په حق کیږي چې کوم د حرام خور کیږي. لیکن اصل خبره داره چې برکت یو روحاني شی دی
چې که فرض کړه د سره بیا نه دی به مطمئن او چې کم خلک حرام خوري دا هغوی مال چې کله په ګټه کې کمیږي په ګټه کې ګوره دا خبره یاد ساتي اکثر مونږه کله کله څوک یار جی بس سګنې کار ډېر زیات خراب دی او داسې چل دی وروسته معلومات مونږ وکړو د هغه په ګټه کې تاوان شوی په ګټه کې په اصل کې تاوان نه شوی د هغه په ګټه کې تاوان شوی پروس کله 1 کروڑ روپۍ ګټلې وي نو څه کار چې دی نو 99 لاکھ ګټلې ته به شي نو چې په ګټه کې تاوان شوی دی یعنی په 1 کروڑ په دې باندې 99 لاکھ روپۍ هغه دې پریشانې بس خانه به جګړه کوي کله ټینشن ګولې خوري او کله سکه او کله سکه او کله نو کرام ته کنځلې کوي او کله په کور کې ردی بدی وایو پریشانې ولی ارجی کاروبار خراب دی هر څه پټ پوزي پخکه تر روان دي الله دې نورم تا پټ پوزي ها دا پخکه تر روان دي وای دا ولی دا ته معبود ویلې ته کې برکت برکت ته غسته شوی روحانیت ته غسته شوی دی پریشانیاں ول اور کړی دي مال سره زیات دي پریشانیاں ول سره زیات دي لیکن بل طرف ته انسان دې داغه ګټه حلاله ده کم ده ګټه حلاله ده کم ده که فرض کړي وګي او تګي نو هم پروا نه پیدا خوراک خيو که بدی هم پروا نه او که فرض الله تعالی بیا مطمئن کی مستغنی کی د ټول بهترین شی استغنا ده غټ مالداری نبی علیہ السلام فرمایي استغنا نفس د زړه مالداری ده د زړه به پروايي ده نو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه سو مطمئنو مستغنی وو هغه ته برکت او روحانیت وو د دې وجه جزا فزا نه کوله دار مؤمن صفت ته خرج کول دار مؤمن صفت د الله په لار کې الذين ينفقون السراء والضراء الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار شپه ورځ چې کوم الله په لار کې سګي خرج کول کې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای ټول صحابه سخیانو ګوره کمال ته وګوره کنه چې ایمان برابرۍ اخلاص برابرۍ هر څه برابرۍ نو د صحابه په خپل منځ کې هم فرق دی عام خلک خدا فریدا چې کم صحابه د فتح مکی نه مخکې دي داغه صحابه په باره کې قران مجید لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل صحابه دي تابعین نه دي چې ګور هغه صحابه چې د فتح مکی نه مخکې دي او خرج کړل دي دا وی خرچه او د فتح مکی نه وروسته چې کم صحابه دا وی خرچه یو شان دي نه برابرې دي ډېر فرق دی د دې ایمان کې د دې په اخلاص کې د صحابه په خپل منځ کې ډېر لوی تفاوت دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه ایمان ته او داغه اخلاص ته او داغه خرچه ته او داغه روحانیت ته ورستو صحابه نه رسي دا عمر فاروق او حضرت عثمان او علی رضی الله عنه او ابو ذر رضی الله عنه ایمان اسلام ته ورستو هغه نه رسي انانو داول دونه مرتبه ولور کړي اخلاص پکې زیات نو دا مؤمن صفت اولنې صفت داره چې دې به خرج کول کوي دې وجه ترغیب ال الانفاق دا بهترین صفت ده د الله په لار کې خرج کول دویم نمبر وجه دارا چې د اموال چې څومره دي نو په دې باندې د انسانانو تشو حقداری ده د خلافت چې قران مجید کې تاسو مستخلفین یې بګي دا تاسو ته خلیفہ عربی زبان کې قائم مقام ته وي قائم مقام معنی دار چې دی عارضی وي دی مستقل دی نو اعتبار دنیا کې سه عارضی او ستا پر دنیا کې په دې مال باندې چې دا کوم اختیارات او تصرف درکړل شوی دی نظام سړي عارضی دی وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیها الله تاسو به دې مستخلفین جوړ کړی او خلیفہ دې ته ویل کېږي چې هغه قائم مقام وي داغه ژوندۍ سوي هغه په دې کې عارضی وي نو واقعي خبره ده ژوندۍ عارضی ده مال خشه ده عبدالرحمن بابا وی مال خشه ده کنه قرآن مجید کې د مال کله مذمت شوی دی او کله صفات شوی دی کله ته قرآن خیر وی خیر عربی زبان کې ډېر لوی مرتبه ده لیکن کله کله ورته سوی فتنه لکم صاد فار لوی فتنه او فساد ده کله ته فتنه وی کله ته خیر وی دا غي وجه دار چې کله به د مال سوی دا به انسان د پاره د کامیابی یو ذریعہ وي او کله کله به د اعمال د انسان د پاره معبود جوړ شي خپل معبود به تهیر شي ته مال ته معبود وي د دې نه ډېر غټ خلک خراب کړي بلعام زده باعوره د يهود غټ یو په انسانو
چې کله هغه چې مال ورسره نه نو څه دوپړی باجي به ووایه لکه چې مال ورسره نه پړو بس به څنګه لاړ شي او چې مال ورسره نه نو په دې نیټ باندې به د آرامیتوبونه څنګه ګوري او چې مال ورسره نه نو داسې د ګندو آرامیتوبونو لپاره به ځي څنګه شراب به څنګه اخلي نو دنیا کله معبود شي نو بیا دا کارونه دي خلک کوي او کله دنیا دا یو ذریعه وي د معاش لپاره نو ځکه عبدالرحمن بابا بیا وایي چې خده دا دنیا چې توخه ده د عقبه چې توخه د عقبه شوه نو معنی دا شوه چې بیا به ګټین د عبادت په شکل او خرڅ کوي د عبادت په شکل نو عبادت خلق د چا کوي د معبود برحق د الله کوي بیا نو ستا دا مال چې کومه دی نو د معبود د رسېدلو دپاره یو ذریعه شو نو خده دا دنیا چې توخه ده د عقبه او چې غریب لره ورکړي غریب شین شي د خنده لیکن څوک خرچې نه کوي په حقیقت کې څوک زکات نه ورکوي که فرض کړه د یو کلي د یو علاقې دې مالدارانو پوره زکات ورکولی نو د غریبانانو دا سکیل چې کوم دی دا به کم شوی وی دا غریبانان به نه وي زمانه راله د عثمان عفان رضی الله عنه د حضرت عثمان حکومت ته خلافت ته امارت ته اعلان وکړو چې لکه سامیت مالونه چې څومره دي نه ما سره زر سپین زر خپل په خپل تقسیموي نور پکې نه ها اعلان وکړو ما سره مشکلات دي زګونه نشته بس ته خلک راضي او زکاتونه راوړي یره جی دا زکات چاته ورسوي لیکن نن افسوس پدې ده چې خلک په زکات پسې ګرځي څوک زکات نه ورکوي عام نفلی صدقات څوک نه کوي نفلی صدقات خو عام خلک هغه کوي چې لس روپۍ شل روپۍ ورکوي دا نفلی صدقات دي لیکن زکات نه دونه مشکل مونږ ته تو د چانه چې کومه زه خو تمره پروا نه ساتم خو بیا هم د غریبانو د نور محتممان ته ډېره ګرانه ده شپاړه سلامه به خیر چاته زه ولا چنده ورکوم او یاره زموږ جنازې نه راځي لکه جنازه خو د مسلمان ځان له حق دی دا ته په چندې باندې جنازو له به درځي ها زما بیمار پرسی نه کوي زما تپوس نه کوي نه کوي زه له څه چل لګنه ما ورکوه څه چل به وشي دومره ګران کار دی چې خانه شپاړه سلامونه به کوي او حاجي صاحب لاندې او حاجي صاحب داندې او پلانکې صاحب او پلانکې صاحب او پلانکې صاحب او دا چل ولې او په کار دار چې د شکریا ادا کولې چې هغه ستا زکات چې کوم دین پای پس یو سړی راځي او ته چې بتا باندې زکات کیږي چې او سوې د ستا ډېره مهرباني سره ها ولیکن داسې زمانه و چې خلک ګرځېدل او ورته ویل چې زما زکات د چاله ورکما اخیستون کې نشته چاله ورسومه حکومت دې انتظام وکي حکومت دې هم سره انتظام نشته خپل کارم دې رسوي د ګرانه ده مشکل دی دسی وخت لیکن را به انسان باندې یو دا وخت چې بیا سره د خپل مال نه چې تاسو ته پته ورغوره انسان په خپل لاس باندې خبکیږي په خپل سترګې خبکیږي په هر شي خبکیږي چې کله دا ناسور شي کنه او د پاکستان ډاکټران ورته وایي نو ډاکټران نه د پاکستان ډاکټر ورته وایي چې رستا د لاس رستا د وجود د پاره چې کوم نقصانی دی دا تجاوز کوي دا نه کټ کول پکار دي نو دی ورته سو یاره زمانه کټ کوي دا الله سره نه کټ ولی چې زما د باقی وجود بچي نو بیا به دا انسان په آخري وخت کې د دې خپل حرامو چې دا کومه ګټه حلال او تمیز نه دی کړي دی به وای په دغه ټیم کې چې لکه زمانه د هر څه واخلي د هر څه برباد کې ختم کړي خو د دین اصول نو ما خلاص کې خو بیا نه خلاصيږي د خلاصېدو ټیم دار دی چې تا خپل مال حلال کې پردي حقوق ادا کې زکات ورکې څوک زکات نه ورکوي دا غي وجم دقه ده چې ورځ په ورځ چې کومه فساد زیاتېږي برکات چې کومه ختميږي نقصانات زیاتېږي پریشانی زیاتېږي مالی پریشانی ګوره دا ټول مالی پریشانی دي نن سبا چې څومره خلک دی دوی ته چې مبالغه پکې وکړي 99% لیکن 99% خلک چې کومه د مالیات په وجه باندې پریشان دي د حرام مالونو په وجه پریشان دي د حقوقو د نه ادا کولو په وجه پریشان دي دا پریشان دي نو ځکه ورته وایي چې ورته تشت قائم مقام انساني تا ته د مال درکړل شوی دی ته یو قائم مقام ځان جوړ کا قائم مقام خو عارضي وي
اخو زر چې دنه سي رسختيږي. دریم نمبر وجه قرآن بیان کړی دا وای خرج زکه وکا چې دا هر څه چاته پاتې دي. خرج وکه مخکې دین او مالکم الله تنفقوا فی سبیل الله، ولې خرج کینا؟ حال دار چې ته خرج وکا زکه چې هر څه الله ته پاتې دي، چې ولله میراث السماوات والارض، هر څه الله ته پاتې دي. او چې کله الله ته پاتې شونه بیا خو ستاسو کې سکار نه چلیږي. ګوره انسان دی کله چې په دبانې اسباب د مرګ کار شي کنه، اسباب د مرګ، نو دې د درېمې حصې نه زیات کنه وصیت شي کولای. او چې کله دبانې اثرات او د روح د وتلو ښکار شي نو دې په خپل میراث کې کنه په خپل مال کې بالکل کمزور او عاجز شو، دې د ټکی وصیت نشي کولای. دې دانش ویلې چې روح ته شروع شي دې زماره مال پلان کې راور کوي چې نه بال په دې وستا په څه نشته. خپل مالو د ګټلو په خپل مال کې ورته سن ملاوېدل په خپل مال کې، نو ځکه ورته وایي چې مخکې خرچه کې داغ نه چې بیا میراث پاتې شي الله ته او بیا ته پریشان او جاړې او بیا ستاسو سره سنې. څلورم وجه قرآن بیان کړی دا چې الله تعالی ته دا مال ورکې نو دا د قرض په صورت کې ورک، قرض حسن ورک، چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. دسې مه ورکوه، دسې مه وایي چې ما الله له څه ورکړه، وایي ما الله له قرض ورکړو. نو تفسیر المانی وایي چېرې قرض حسن څه ته وایي؟ د دې آیات تحت نقل کوي قرض حسن، وایي قرض حسن دې ته وایي چې اول نمبر شرط پکې دا چې حلال مالي، ځکه چې الله تعالی چې کوم دی نو مردار مال خو نه دي. دویم نمبر شرط دا چې عمده مالی. نبی علیہ السلام جمعات ته ځل لاغې او چاره جمعات په دې پیزازي دي کې د کجوري یو غنګو چې ځوړن کړی دی، خو لیکن داسې وچی شوي کجوري ردی، او د نبی علیہ السلام سره د کجوري یو امسا ور سره ده، یو لخت ور سره ده، داسې د کجوري پیوالي او دا غینه کجوري خطر اولېدلې. تاسو الله له دا ور کوي ځان نه خوري. ها جنت کې وتا سره وچی کجوري ملاويږي دا بخوري، عمده کجوري ولې نه راوړي. یو خودي انسان نه داغه سوس نه کیږي. دای مبارک رسول الله فرمایلی دي چې خصد قداره جهد المقل، چې سړی دی او کمزور دی، مهنت وکي، مشقت وکي، مزدوري وکي، معمولی غونډي سوس کیږي. یا نبی علیہ السلام فرمایي چې هیڅ اندر سره نه نو هغه سوی چې کوم سوي وي کنه هغه ورکا، او چې هیڅ اندر سره نه نو بیا ور سره کلام وکا، خبره ورته ک الله دې معاف کا، بیا بدل صدر کو دی ویل دي. لیکن چې سړی وس کیږي نو بیکاره شی بنور کوي، عمده شی بور کوي. دویم صفت دریم دی صحیح صحت باندې تندرست روغ دی او د مال سره د حلال مال سره مینه مشته چې جمع کی. بیا محتاج لور کوي، وګوري چې داسې محتاج دی چې د ضرورتمند دی لور کوي، اخفا کوي، پټ ور کوي، د چا د شرمولو کوشش نه کوي، د چا د شرمولو کوشش نه کوي، پټ ور کوي. دا یې کار دی. او د هغې نه بعد محبوب مال چې دا ور کوي، کوم مال چې د محبوب دی هغه ور کوي. مشقت دی په خپله برداشت کوي، هغه ته نه وایي چې راپسې راشه، دی په خپله چې دی نو ځي او مشقت ور کوي، پاک مال ور کوي. مشقت چې کوم دی په خپله برداشت کوي او د زیات خرڅ کولو کوشش کوي، دې ته قرض حسن ویلی کېږي. لہذا څلورم نمبر وجه د ترغیب د انفاق فی سبیل الله داره چېرې دا قرض حسن دی، بهترین قرض دی. او قرض چې کوم دی هغه دوباره خلق غواړي چې الله له دې ورکو تا ته به میلاویږي. او خور کوونکی نبی علیہ السلام سا قرضه اخیستلی وه، چا قرضې که نه به مطالبه نه کوي، خو که فرض که څوک چې هغه له وروستو په خپله باندې څه شی ورکوي نو خیر دی. نبی علیہ السلام ته وویلی شو چې یا رسول الله کومه وخت چې تاسو اخیستلی و د هغې نه خو څلور کلیز چې کومه دی شته او ډېر قیمتي دی ښه دی، وایي دا ولې ورکوي؟ ښه خبره ده چې څوک ادا ښه کوي. نو چې رسول الله ادا ښه کوي، صحابه ادا ښه کوي، نو پروردګار به قرض حسن څومره ښه ادا کوي، هغه به ډېر زیات اوچت ښه ادا کېږي. نو دا قرض حسن کې دا صفتونه راشي نو الله به ښه ادا کوي. پنځم نمبر دی خرچ کوي خو لیکن دې دنیا ته بې رغبت وي، دنیا سره مینه او محبت نه وي. یو حرص دی د حلال مال، شوق دی. یو حلال مال چې د انسان نه آخرت تیر کړی دی، حلال مال دی خو د انسان نه آخرت تیر کړی دی. ګټه حرام نه ده، ګټه حلاله ده، کاروبار پاک دی، پردې حق هم پکې نشته دی،
لیکن الله یې ورکړی دی بیا هم داسې دې مال ته ورننوتی دی چې دنې الله یې ورکړی دی نه دې تزهد کوي دنیا ګټي حلال رزق ګټي خو لیکن معبود ورته نه وایي په داسې طریقه چې الله تیر شي الله به یې هېروي نه نو چې داسې خرچه کوي دا د مؤمن صفت دی او بیا انفاق کوي په دې وجه باندې خرچ کوي دنیا ورانه نه شي قرآن او حدیث په دې باندې دال دی چې کله غریبانانو باندې خرچې کېږي نو په دنیا کې فساد ختمېږي کله چې زکات ورکړل کېږي مال کې برکت او خیر راځي روحانیت راځي په معاشري کې امن او امان راځي په معاشري کې امن او امان راځي د دې وجه نه د دې خرچو په دې خیراتونو په دې صدقاتو باندې چې دا یو ادارې ته ملاو شي انسان ته ملاو شي او غریب مسکین ته ملاو شي خامخا او دا خبره یاد ساتئ د دعا مطالبه مه کوئ قرآن او حدیث چې کوم دی هغه سړي ته وایي چې څوک څه خرچه ورته ملاو شي د چا نه صدقه ورته ملاو شي هغه ته وایي جزاک الله ورته ووایه لیکن خرچ کوونکي ته وایي چې ته به مطالبه نه کوي بریره رضی الله عنها فرمایي وایي حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها هغې به ماله کله کله سره کړه چې هغه پلانکي ځای کې یو غریب مسکین دی هغې له ویسه نو چې کله به ما ویوړه او زه به واپس رالم نو ما ته ویل چې څه یې ویله نو هغوی ویل چې الله دې دې له داسې ورکړي داسې ورکړي داسې ورکړي نو حضرت عایشه رضی الله عنها ورته دعا کوي الله دې دې له ورکړي دې له ورکړي دې ما دې لپاره نه دی لګېږي ما دعاګانې وکړي ما خو د الله د رضا دپاره لګېدلی دي حال دا د هغې حق و چې خلک څه واخلي څه شی ورته میلاو شي نه دې دعا وکړي لیکن دا یاد ساتئ چې اصل دعا دا زړه ده کله چې انسان زړه خوشحاله شي د انسان د زړه دا کنیکشن چې کوم دا بره میلاو شي بس الله تعالی بیا هر څه کوي او خبره که ته ورته 15,000 دعاګانې وکړې خو تش د ژبې د سره دي یا ستا مطالبه ده چې ته وایې چې خرڅ کوم د دې دپاره چېرې ما سره چې کوم دی څه وکړي ما ته دعا وکړي نه دا کار غلط مه کوه بلکل هر څه پرېږده ورته لله فی الله وکړه کله لله فی الله دې وکړو بس امن امان به راشي د هغه زړه به خوشحاله شي کله چې زړه خوشحاله شي بادشاه خوشحاله شو او چې بادشاه خوشحاله شو نو بس بیا هر څه برابر دي خو که فرض که زړه دې دردمن کو پیسې خو له ورکړې خو لیکن سړي ته خبرې وکړې زړه دې ورسه کو دردمن کو نو بس بیا دې کار څه شو دا برباد شو دا د ایماندارو صفتونه دي اوس د قبول لپاره تقریبا 15 شرطونه دي کم نفقات چې قبلېږي د هغې دپاره ټول اولنی شرط دا دی چې دا مال به سوي طیب وي یا ایها الذین آمنوا انفقوا و ای ایماندارو خرچ کوي څه شی من طیبات ما کسبتم د پاکیزه و خوراکونه سورۃ بقره کې الله فرمایي اولنی مال حلال مال پکار دی پیغمبرانو ته حکم دار چې خرچ کوئ نو حلال مال خرچ کوئ حلال مال چې کوي د دې فائدہ دی امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې که فرض کې سړی دی هغه حرام مال دی ټول صفه حرام دی یو انسان دی هغه مال څه حرام دی څه حلال دی د هغې تحفه قبلولی شي د هغې ډوډۍ خوړی شي د هغې خیرات خوړی شي د هغې نه صدقات اخیستی شي یو سړی دی هغه مال ټول حرام دی زره برابر ټکه پکې حلاله نشتی تا ته پته ده د هغې بیا ډوډۍ نشي خوړی د هغې خیرات صدقات چې نشي قبلولی هغه دې خیرات دی دا خیرات ته ضرورت نشته الا دا چې که فرض که دی په دې باندې خیرات کوي چېرې زه بد شمه ثواب نه بد شم چېرته نو یې کېدلی شي خو امام ابو حنیفه رحم الله خو ډېر سخت تللی دی او فرمایي چې که فرض که سړی حرام مال په دې نیت باندې ورکوي چې باغله به الله ثواب راکړي نو دی کافر شو دی کافر شو وی ولې قرآن او حدیث کې الله حکم کړی دی چې زه ګورې حلال مال چې قبلوم حلال مال او ته چې نه ته په حرام قبلې او چې کله یو شی قبول نشي نو په هغې باندې ثواب نه مرتب کېږي نو چې الله وایي زه حلال قبلوم او ته به حرام قبلې علامه ابن قیم رحم الله فرمایي چې که فرض که یو سړی په دې نیت باندې ورکوي چېرې زما خو بله طریقه صفایي نه راځي په بله طریقه مې صفایي نه راځي پروردګار دې ماله ثواب نه راکوي خو که چېرته د دې مال چې کومه سزا راځي نه بچ شمه په څه طریقه پاک شمه ثواب نه راکوي خو که پاک شمه ناول کېدی شي په دې نیت الله تعالی څه ورکړي ثواب ورکړي نو دا اولنی شرط دی چې کومه مال طیب وي حلال وي هغه الله قبلوي او په قرض حسن کې چې کومه دی اولنی شرط دا و چې دا به حلال مال وي دویم نمبر د الله د رضا دپاره وي خرچ کې د الله د رضا دپاره وما تنفقوا من خیر څه چې خرچ کې نو دا د چا دپاره دی الا ابتغاء وجه الله د الله د رضا دپاره د ټول نه اهم شی ده
چې ته څه خرج کړې نو ستا مقصد للهیت وي. سړي ته مه ګوره، شخص ته مه ګوره، الله ته ګوره. د الله د رضا دپاره دا کوم بس چې الله راضي شي. دریم نمبر شرط عدم المن والاذى، زباتنه پکې نه وي، ضرر پکې نه وي. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ما در باندې خرچې کړې دي، زباتنه کوي په زبان باندې، په ژبه باندې، په بل ځای کې په بیان باندې، په اشاراتو باندې، په سپک کتلو باندې، من او عذاب پسې نه وي ورپسې. څلورم نمبر مال محبوب چې کوم ورکوي، حلال مال دی خو محبوب دی، حلال دی خو ردی نه دی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. او پنځم نمبر قبل نزول الموت، د مرګ اسباب د نه شروع شوي او صحیح روغ موټ صحیح سالم وي، انت صحیح شهیح، د مرګ هغه ذرایع او اسباب هغه اثرات پتا باندې نه راغلي او بیا ته خرج کې دغه ټایم دی، دغه د خرچې ټایم دی، دغه ثواب ټایم دی. دا پنځه خبرې چې کله راشي نو د هغې نه بعد چې کوم الله صدقات څه کوي دا قبلوي. زبرګه میاشت خو چې دی نو دا تقریبا دا ووتله، شعبان شروع شو، لیکن بیا هم زکاتونه سره زبرګې میاشتې سره فرض نه دي. د چا سره پاتې دا حقوق نه دا ادا کوي. دا حقوق یې سر ته ورسوئ. چل ول په زکات کې مه کوئ. خلک چل ول کوي، چل ول مه کوه. بس خصوصي چې کوم حق دی ستا سره هغه ادا کا. بني اسرائیل باندې الله تعالی څومره پابندي لګولې وه. په 4 روپو کې به 1 روپۍ ورکوله، په 4 لکو کې به 1 لک ورکو، په 4 کروڑو کې به 1 کروڑ روپۍ زکات ورکو. او دی امت ته الله تعالی څلوېښتمه کړه، څلوېښتمه چې په 1 لک کې 2.5 زره ورکوي، په 1 لک کې 2.5 زره ورکوي، په 1 کروڑ کې 2.5 لکه ورکوي. څومره اهمه خبره ده. او په 100 روپو کې 50 شوې، نو څومره لوی احسان یې کړی د نرمۍ په اعتبار سره چې د 4مې نه 40مې ته خبره ورسېدله. لیکن په هغې کې هم خلک پوهېږي یهود خوشي دي، عیسایان خوشي دي او مونږ ډېر ښه یو. کنتم خیر امة اخرجت للناس، او بس دا صفتونه خپل کوي برناقه. خیر دی که دا سړي سود خواره دي، او خیر دی که زکات خواره دي، او که خیر دی حرام خواره دي، او که خیر دی هر کار کوي. دوغلا پالیسي د یهودو چې کوم صفاتو هغه په دې امت کې ټول په ټول موجود نه دي. دا ټول صفتونه په دې امت کې نه دي. تش د مسلمانۍ نوم دی، لا یبقى من الاسلام الا اسمه، تش د مسلمانۍ نوم پاتې شوی دی. ولا یبقى من القرآن الا رسمه، او تش د قرآن مجید رسمونه پاتې شوي، رسم دی. هغه صفتونه خو دې امت ته راغلي، رسول الله فرمایلی دي قدم په قدم به چې دې امت ته راځي. نو موږ زر ځان سکو کارونه د هغوی په شان دي کوو، ځان ته اوچت ګڼو. کارونه د هغوی په شان دي کوو، ځان ته اوچت ګڼو. یهودو دا چې کوم دی نو مزارونو ته سجدې دي چې نه دي کړي، قبرونه جوړ کړي وو. لیکن ته لاړ چې دلته وګوره دا د مسلمانانو حال دی. چاپېره د قبرونه تاویږي، قبرونو ته چې کوم سجدې کوي، مزارونو ته سجدې کوي، انسانانو ته سجدې کوي. بلا هغه یو عزیر ابن الله ویلی دی او یو عیسی ابن الله ویلی دی. او ته لاړ شه وګوره دې خلقو چې کوم دی نو غوث اعظم او پلان کې او پلان کې او پلان کې څومره ابن الله جوړ کړي دي. یو نه په زرګاو لکاو یې جوړ کړي دي. کارونه، صفات، عقاید، اعمال، خرج کول، ګټل، سودخوري، دا هر څه د هغوی په شان دي. او بیا هم چې دی نو موږ صرف فخر کوو چې موږ امتي محمد صلی الله علیه وسلم کې نو هسې نه چېرته پای کې را شو چې نبي علیه السلام به چغې وباسي، آواز به کوي چې او صحابي او صحابي، او هغه ته وایي چې نه تا ته څه پته ده، ستا د وفات نه بعد دې خلکو څه کړي دي؟ دا ستا تش په نوم باندې امتیان دي. دا هغه امتیان نه دي چې کومه مطلوب امتیان دي. الله ته مطلوب دي، رسول ته مطلوب دي، هغه نه دي. هسې نه چېرته پای کې را شو د هغې نه مخکې ځان برابر موقع ده. اوس دا ژوند د ټول نه بهترینه موقع ده، دا زندګي دا موقع ده د توبې د ایستلو دپاره، د حقوقو د ادا کولو دپاره، د یهودو عیسایانو د هغې طریقه کار او د هغوی د شیور او د هغوی د هغې شیزونو نه د بچاو دپاره او د هغوی نه انکار دپاره دا بهترینه طریقه ده چې اوس مونږ څه وکړو، توبه وباسو او پردي حقوق څه کړو، دا ادا کړو. الله تعالی دې مونږ صحیح مسلمانان جوړ کړي. وما علینا البلاغ.